NP له ووټ ورکو سری جنډې له ووټ ورکو لاټین له ان شاء الله ووټ ورکو د نور خلکو په شان بنیو چې په کمره کې فیصله کو ان شاء الله راځو او په ډاک با سره فیصله کو ډیر پښتنو امن دا څومره بچي ولاړ دي که دا پولیس دي که دا فوج دی که هر څه موږ د دې امن غواړو نه د صوبایي حکومت نه مطمئن یو نه د وفاقي حکومت نه مطمئن یو راځي را باندې خلک حکمرانۍ کوي هغه کروڑپتیان شي اربپتیان شي زمونږ د کونډو روندو حقونه اخري زکاتونه اخري دا هر څه لوټ لپاټ کی او موږ وی ورګه دا ځل داسې نه داسې دا نه دا وزیر اعلی نه راشه بل وزیر اعلی بخي موږ صحیح خلک منتخب کړل صحیح فیصلې د ځان د پاره وکړي د دې خپل قام د پاره وکړي ور هغه ورځ با زمونږ د علاقې د وطن د بچو د مستقبل د روخانه کېدو ورځ وي ان شاء الله غوړ څومره چې وسایل لیدا زمون په پښتنو باندې چې اولګي موږ د دې لپاره د جدوجہد کوو ان شاء الله NP له ووټ ورکو سری جنډې له ووټ ورکو لاټین له ان شاء الله ووټ ورکو ډیره شکریا دا کوم او زه دې له ډاډ ورکوم زه دې خاندان لا چې ان شاء الله سم سلام وي موږ تاسو غلامان یو موږ تاسو خدمت کوو موږ تاسو عزت کوو او چې تاسو کوم قسم خبر راځي ان شاء الله شانه په شانه به سره ګرځو او چې څه خبره می نو ان شاء الله راځو او په دې ډاک به سره ان شاء الله چې فیصله کو د نور خلکو په شان بنیو چې په کمره کې فیصله کو ان شاء الله راځو او په ډاک به سره فیصله کو ډیر نورو پارټو کې داري زما پارټي امانت وساته بس مال منبر سیټ را کتره ته سوید زبدل هغه منم تاسو سوي وي هغه د لمنو هر پارټي دا څومره پارټي زیاده ته خیم ما ته معلومي دي د پرناونی سي د سپینو جامو پړي دی مخکې نه 3 میاشتې 6 میاشتې دسخط وکړي هره صاحب مسماله سیټونه راکا تر باندې سوي عقب بدل منم پښتون وجنه کا پښتون برخه خوري کا د پښتون حق خوري مال کورسي راکا واحد دا جماعت دی چې هغه وي زما سر دی لاړ شي خو زما د پښتون ملت دا خاوره دی امانت پرته من کوشش داره بچو اقتدار پسند نه د کورسي د ویانې د لغه د پاره نه وړو ته موږ له سړک پکار دی موږ له د پښتنو حقوق د پښتنو امن دا څومره بچي ولاړ دي که د پولیس دي که د فوج دی که هر څه موږ د دې امن غواړو